90 سکند سره زم همیرا او د نن ورځې مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف د آزاد کشمیر د صورتحال نوټس اخیسته او مظاهرچیانو سره د مذاکراتو لپاره کمیټي جوړه کړې کوم چې مظفر آباد ته رسیدلې ده. پاکستان غزا ته امداد رسونکي په سمود فلوټیلا اسرائیلي حمله وروسته د ټولو امدادي کارکونانو د رهایی مطالبه کړې ده. دغه امدادي کارکونانو کې د پاکستان سابقه سېنیټر مشتاق احمد خان هم شامل دی. الیکشن کمیشن پاکستان لخوا خیبر پختونخوا د سېنات په خالي نشست د الیکشن شیډیول جاری کړی دی کوم بچي اکتوبر په 13 نیټه کیږي. خیبر پختونخوا کابینه کې د بدلون باقاعده نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی چې تر مخه باجوړ نه منتخب د صوبایي اسمبلی ممبر حمید الرحمن د وزیر اعلی معاون خصوصي ټاکلې او ارباب عاصم ته د ابتدایي او ثانوي تعلیم مرستیال عہده سپارلې ده. باجوړ کې د خوارجو په کورونو کې دننه خفیه سورنګونو انکشاف شوی دی. زریو ترمخه خوارجو دا پټ سورنګونه د اصلي ذخیره کولو لپاره استعمالول. وفاقي حکومت د استعمال شوو موټر ګاډو په درآمداتو 40% اضافي ریګولیټري ټیکس لګولې دی. کابینې نه منځوري وروسته اف بی آر له طرفه نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی. پینډۍ کې د ډینګي مریضانو شمیره کې اضافه شوې ده. 43 غنټو دوران یو کم 10 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.